الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مخکې موږ دا ثابت کړه چې د صحابه کرامو نه شروع د څلورو واړو تر څلورو واړو امامانو پورې په دې زمانه کې ټول خلق څه مجتهدین او څه مقلدین و، غیر مقلد وابي پکې یوم نو. نو اوس که تاسو ووایئ چې دا غیر مقلدین لا مذهبیت د کم وخت نه شروع شو، نو ګوره دوه جواب دي. بعض علما داسې وایي، بعض عوام رونم زموږ دا خیال کوي چې دوی د محمد بن عبدالوهاب نجدي پیروان دي او د هغې زمانې نه را پیدا شول، له دې وجې نه دوی ته وابیان ویلی شي. لیکن دا خبره سل په سله کې صحیح نه ده. اگر چې دوی د محمد بن عبدالوهاب نجدي د نظریاتو نه متاثر دي، لیکن د محمد بن عبدالوهاب نجدي هم مسلک نه دي، بلکې محمد بن عبدالوهاب نجدي چې و هغه مقلد و مذهبي و. کله چې د محمد بن عبدالوهاب نجدي ډله په حرمینو باندې قابضه شوه، نو په مکه مکرمه کې عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب اعلان وکړو چې موږ په فروعو کې د امام احمد ابن حنبل په مذهبي و، او چون کې د امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله مذهبونه منضبط دي. لدې وجې د دې مذهبونو په پیروانو باندې موږ اعتراض نه کوو. د دې څلورو مذهبونو نه ماسوا مثلا زیدیه، روافض، امامیه، د دوی مذاهب منضبط نه دي. لدې وجې دا موږ نه منو. موږ به خلک مجبور کو چې په دې څلورو امامانو کې د یو تقلید وکړي. الهدایة السنیه مؤلفه علامه سلیمان ابن سمحان، اردو ترجمه تحفه وهابیه اسماعیل غزنوی، صفحه 1 نو د مصر ډاکټر محمد البهی د وهابي تحریک په بیان کې لیکي چې په 8مه صدۍ کې محمد بن عبدالوهاب د دې تحریک بنیاد په حنبلي مذهب باندې کېښودلو. الحرکة الوهابیه صفحه 1 د 1911 کال نه مخکې وابیان دا غیر مقلدین لا مذهبان چې په عالم اسلام کې بالکل قابل ذکر نه و. په 1911 کې په یوه مردم شمارۍ کې د مسلمانانو تعداد داسې بیان شوی و: 12 1 کروڑ 20 لکه، زیدی شیعه 10 لکه، حنبلی مسلمانان 10 لکه، مالکی 1 کروڑ، شافعی 10 کروڑه او حنفیان د 10 کروڑو نم زیات. انسایکلوپیډیا آف اسلام نو په 1911 کې ټول اهل سنت والجماعت د 48 کروڑه او 10 لاکو نه زیاتو او غیر مقلدین پکې په دې تاریخ کې قابل ذکر نه دي. چا پکې د دوی ډله نه ده یاده کړې چې دا څومره و. معلومیږي دا چې په 1911 عیسوي کاله پورې لا مذهبیت نه و. د غیر مقلدینو مشهور عالم او مؤرخ شاهجهان پوری په 1900 عیسوي کې په خپل کتاب الارشاد کې لیکي، وای د یو څه وخت نه را پدې خوا یو څو کسان را پیدا شوي دي چې خلک ورسره بالکل نه اشنا دي. دوی ځانونو ته اهل حدیث، محمدي یا موحدین وای، خو خلک ورته وهابیان لا مذهب او غیر مقلدین وای. الارشاد الى سبیل الرشاد صفحه 14 نو معلومیږي دا چې دا نوی را پیدا شوي. د دوی خپل مؤرخ وای په 1900 عیسوي کې چې دا ډله نوی را پیدا شوې ده. د دې نه معلومیږي چې دا یو بدعتي او نوې فرقه ده. د اسلام د تاریخ نم دا معلومیږي، ځکه چې په اسلامي مکتبو کې طبقات حنفیه شته، طبقات مالکیه شته، طبقات شافعیه شته، طبقات حنبلیه. دا کتابونه شته دی چې د دوی د محدثینو، فقهاو، مفسرینو، سلاطینو او نورو علمی طبقاتو ذکر پکې شوی دی. لیکن د طبقات وهابیه یا د طبقات غیر مقلدین یا د طبقات لا مذهبیت په نوم هیڅ کتابم دا نشته دی د اسلام په تاریخ کې، بلکې د غیر مقلدینو په نوم یو رساله هم پکې نشته. د مذاهب اربعو کتابونه د حدیثو، د تفسیر، د فقه، د اصولو، د اصول حدیث، د اصول التفسیر، اسماء الرجال، د دې څلورو واړو د مذهبونو والا د دوی دا کتابونه په هر ځای کې شته. لیکن د غیر مقلدینو یو رساله هم داسې نشته چې په هندوستان باندې د انګریزي دورې نه مخکینی تاریخ ولري. خلاصه ورونو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هندوستان د فتح پیشگویی کړې وه. مسند احمد جلد 15 صفحه 108 او نسائی باب غزوة الهند، پیغمبر علیه السلام دا پیشگویی کړې وه چې هند به د مسلمانانو په لاس فتح شي. دا پیشگویی الله پاک د احنافو په لاس پوره کړه. احنافو هندوستان فتح کړو.
د هندوستان د فتح نه وروسته تر 1293 پورې په دې سلګونو کلونو کې په هندوستان کې د غیر مقلدینو کتابونه او مدرسې نه وي. بیا چې کله د انګریزانو منحوس قدمونه هندوستان ته داخل شو او د احناف اسلامی حکومت ختم کړو، احناف په 1950 کې د انګریزانو په خلاف په جهاد مصروف وو. انګریزانو یو طرف ته په زرګونو احناف علماو ته اعدام ورکړو، بل طرف ته د مذهبي ازادۍ اعلان وکړو. ملکې وکټوري اشتهارونه خواره کړه چې تاسو د حنفي مذهب نه آزاد یې، لا مذهب او غیر مقلد جوړ شئ، نو د برطانوي حکومت په خیرخواهانو کې بشمار شئ، او که په خپل حنفي مذهب ټینګ پاتې شئ نو د سرکار برطانیه نه به باغي شمار شئ. مقصد دا و چې لړاو او حکومت کرو، مسلمانان په خپل مابین کې وجنګوا او حکومت پرې وکړه. د دې اعلان نه وروسته یو خودسره او متعصبه فرقه را پیدا شوه چې دا د وابیانو فرقه ده. د دې فرقې دا د لامذهبانو، دا د وکټوریا اهل حدیثو فرقه، د دې فرقې اول قدم په سلفو بدګماني وه او اخره قدم د سلفو په خلاف بدزبانی وه. د دوی هر یو فرد د دې حدیث مصداق دی چې لعن آخر هذه الامه اولها. د دې فرقې هر فرد ځان د ائمو بلکې د صحابو نه بهتر شماري. د دوی یو څو ګستاخانه اقوال به درته ذکر کم. د حضرت ام المؤمنین حضرت عائشې په باره کې ګستاخ لامذهبه وکټوري اهل حدیث مولوی عبدالحق بنارسی بانی غیر مقلدیت هغه په ښکاره باندې یو ځای کې اعلان کوي چې حضرت عائشه وایي د حضرت علی رضی الله عنه سره جنګېدلې ده. معاذ الله زما په خلم نه راځي، خدای داسې وایي که حضرت عائشې توبه نه وي ویستلې مرتده مړه شوې ده، نعوذ بالله من ذلک. په بل ځای کې عبدالحق بنارسی د وابیانو بنیاد گزار وایي چې د صحابو علم زما د علم نه کم دی، ځکه د هغوی هر یو 15 حدیثونه یادو او ما ته د دوی ټولو احادیث یاد دي. کشف الحجاب صفحه 42 قاری عبدالرحمن پانیپتی د شاه اسحاق صاحب شاګرد دی، دغه کتاب دی. مشهور غیر مقلد نواب صدیق حسن خان د خپل ډلې په باره کې لیکي، وای په دې زمانه کې یو ریاکاره شهرت پسند فرقه را پیدا شوې ده چې د ټولو نقصانونو باوجود د قرآن او د حدیث د علم دعویدار دي، حالان کې د قرآن او د حدیث سره د دې فرقې هیڅ تعلق نشته. وای دا خلق د علوم عالیه او عالیه دواړو نه خالی دي. الحطوه صفحه 153 دا د دوی خپل وابي دی. موږ وایو صاحب البیت ادرا بما فيه. همدارنګې دا وابي د خپل ډلې وابیانو په باره کې وایي دا خلک د اسلام د حلاوت نه بالکل خالی او ذهن دي او د مسلمانانو په خلاف ډیر تنګزړي او سختزړي دي. الحطوه صفحه 151. همدارنګې د خپل وابیانو په باره کې دا وابي وایي یقولون هم خیر البریه وهم شر البریه. الحطوه صفحه 154. یعنی په الله قسم چې دا خلک ځان ته خالص موحدین وي او نور مسلمانانو ته بدعتي او مشرک وي، حالان کې دا خلک د ټولو نه زیات غالی او د دین په باره کې غټ متعصب دي. الحطوه صفحه 155. همدارنګې د وابیانو د دین په باره کې دا وابي وایي فما هذا دین ان هذا الا فتنه فی الارض وفساد کبیر. الحطوه صفحه 50. یعنی دا د وابیانو دین په الله مې د قسم چې دا دین نه دی بلکې دا په ځمکه کې یو فتنه او فساد دی. دا خپله وابي دی دا خبرې کوي. موږ وایو صاحب البیت ادرا بما فيه. نواب صدیق حسن خان په صفحه په سنه 1312 هجری کې یو کتاب لیکلی دی، په هغې کې دی لیکي ترجمان وهابیه د کتاب نوم دی. د هغې په صفحه 1911 کې لیکي خلاصه وای دا چې د کم وخت نه هندوستان ته اسلام راغلی دی نو چونکې اکثر خلک د بادشاهانو طریقې خوښوي نو د ابتدا د اسلام نه تر اوسه دا خلک حنفیانو وای همدلته د حنفي مذهب مفتیان قاضیان او حاکمانو تر دې چې د دې خلکو یو غټ جماعت یو ځای شو او فتاوی عالمگیریه یې ولیکله ترجمان وهابیه صفحه 1 نو د دې نه معلومیږي چې تر کومه نه اسلام هندوستان ته تللی او د کمې ورځې نه د وابیانو تر را پیدا کېدو پورې په هندوستان کې احنافو او بیا د 1293 نه وروسته بیا وابیان را پیدا شو.
دا وابي بیا مخکې لیکي وایي چا اورېدلی دي چې یو متبع قرآن او سنت د انګریز سرکار سره بېوفایي کړې ده یا بغاوت ته اماده شوی دی. کوم کسان چې غدار او انګریزي حاکمانو سره عناد لري وایي دا ټول مقلدین د حنفي مذهب دي. ترجمان وهابیه صفحه 25. یعنی وهابیان د انګریزانو سره دشمني نه لري، احناف ور سره دشمنی شروع کړې ده. دا انګریزي حکومت خپل براءت ذکر کوي. انګریزانو به غدر جهاد ته ویلو. انګریزانو چې په هندوستان کې خصوصا په ډیلی کې په زرګونه علما شهیدان کړل او په لکونو عوامي په وینو ولړل او تر ډیرو ورځو پورې قتل عام روان کړو، نو د دوی په باره کې د دې شهیدانو په باره کې نواب صدیق حسن خان وابي داسې لیکي وایي د حاکمان هغې وخت کې انګریزانو، یعنی د انګریزانو اطاعت او رئیسانو یعنی مشرانو انګریزانو ته انقیاد په ملت د ټولو واجباتو نه غټ واجب دی. ترجمان وهابیه صفحه 95. بیا مخکې لیکي وایي جهاد او مذهبي جنگ په مقابله د برټش ګورنمنټ هند چا چې د مذهبي ازادۍ اعلان کړی دی د شریعت له رویه خلاف او ممنوع دی، او چا چې په مقابله د برټش ګورنمنټ هند اسلحه راوچته کړې ده او مذهبي جهاد کوي دا خلک وایي باغیان دي، مجاهدینو ته باغیان ویلي معاذ الله. او بیا لیکي وایي د باغیانو د سزا مستحق دي. په دې فتوا د ټولو غیر مقلدینو دستخطونه شته. ترجمان وهابیه صفحه 1. د وابیانو یو بل مشر دی محمد حسین بیټالوي، هغه لیکي وایي انګریزي حکومت سره جنګېدل او د جنګېدونکو سره مدد کول غدر او حرام دی. الاقتصاد فی مسائل الجهاد دا د کتاب دی صفحه 49 کې لیکي. نو د دوی ایجاد د دې وابیانو ایجاد د جهاد د مقابلې دپاره، لکه نن سبا چې په افغانستان کې د وابیانو ایجاد او د وابیانو نه کار اخیستلی کیږي د جهاد په خلاف. داعش را پیدا کړی دی او مسلمانانو ویني ور باندې تویي. کم کسان چې د امریکې په خلاف جنگیږي هغه شهیدانوي. عراق کې القاعده ختمه کړه او کوشش کوي چې په افغانستان کې امارت اسلامي ختم کی. د اسلام پر تاریخ کې اسلام ته ضربه دوه ډلو رسولې ده، روافضو او خوارجو. د خوارجو په سر کې خا ده او د روافضو په سر کې را ده، مجموعه خر کیږي. نو نیم وابیان نیم خره دي او روافضم نیم خره دي، دواړه چې سره یو ځای شي نو پوره خر ترېنه جوړیږي. اسلام کې ټولو نه غټ نقصان اسلام ته دوی رسولی دی. نن هم تاسو ګورئ روافض د امریکایانو د لاس آله ده او خوارج وابیان هم د امریکایانو د لاس آله ده. سوریه او عراق او شام کې القاعده ور باندې ختموي او افغانستان کې د امارت مجاهدین ور باندې شهیدانوي. خو موږ وایو چې تاسو دا ارمان د حضرت علي په مقابله کې پوره نه شو، نو الحمدلله د حضرت علي بچی به تاسو ختمی. نو د دوی ایجاد صرف د جهاد د مقابله د پاره دی او دا کار وابیانو خپ اخلاص سره ورسولو. وابیانو په دلیل کې داسې ویلي وای د انګریزانو سره جهاد نه کیږي. دلیل ته ګوره. نواب صدیق حسن خان په دلیل کې لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې به په هر ځای کې د عیسایانو حکومتي. د دې احادیثو مطابق وای دلته انګریزي حکومت دی، نو لہذا د دوی سره جنگ جهاد نه دی بلکې فساد دی او د پیغمبر د فرمان مخالفت دی. وګوره د وابیانو کتاب ترجمان وهابیه صفحه 1. دارنګه مخکې لیکي دا وابي وای جنگ او جهاد په مقابل د برټش ګورنمنټ هند چا چې مذهبي ازادي ورکړي د شریعت له نظره خلاف او ممنوع دی. څوک چې د انګریز په خلاف اسلحه راخلي باغی دی او د باغیانو د سزا مستحق دی. په دې فتوا د ټولو وابیانو غیر مقلدینو دستخط شته. ترجمان وهابیه صفحه 1. لوی غیر مقلد محمد حسین بیټالوي لیکي د انګریزي حکومت په خلاف مذهبي جنگ هیڅ کله نه دی جایز. ترجمان وهابیه صفحه 19. د نور تفصیل د پاره د غیر مقلد نواب صدیق حسن خان دا کتاب وګوره ترجمان وهابیه او دارنګه تعارف علماء اهل حدیث وګوره. خلاصه دا چې د انګریزي ملکي وکټوري هندوستان ته چې کله انګریزان راغله نو د انګریزانو ملکه وکټوریا هغې د اعلان وکړو چې د مذهب ازادي ده. نو د هغې د اعلان سره دا فرقه را پیدا شوه. د دوی بانی د وابیانو بانی میا نظیر حسین دهلوي او عبدالحق بنارسي دا دوه کسه وو. میا نظیر حسین به اول د شاه اسحاق صاحب په درس کې کېناستو، مذهبي څېړنه به ډېره خوښېده. د ده استاد حنفي دی، تحفة العرب والعجم صفحه 6 او خپل لا مذهبیت پټ ساتلی بنا بر تقیه.
قاری عبدالرحمن صاحب د شاه اسحاق صاحب شاګرد دی او د شاه محمد اسماعیل شهید خلیفه دی. هغه په خپل کتاب کشف الحجاب صفحه 19 کې لیکي وای سید نذیر حسین دا د وابیانو بانی دی او حفیظ الله خان او مولوی عبدالحق بنارسی وای چې کله اول ځل د شاه اسحاق صاحب په درس کې حاضر شو نو ځانونو ته به اهل سنت ویلې او چا به چې په امام ابو حنیفه طعن لګولو نو دوی به د قرآن او د حدیث نه جواب ورکولو او د ډېرې غصې نه به یې خپله خوله د زګونو نه ډکوله تر څو چې خلک ورباندې ښه ګمان وکړي. لیکن کله چې شاه اسحاق صاحب وفات شو او دوی ته ډیلی خالی ښکاره شو نو ورو ورو یې خپله عقیده ښکاره کړه او خلک یې د روافظو په سرک روانول شروع کړل. بیا په صفحه 8 کې لیکي چې میا نذیر حسین د سید محمد مجتهد شیعه نه د خطونو په ذریعه باندې مطاعن ابو حنیفه راوغوښتل او خپل ټول همت په ائمه باندې په طعن کې مصرف کړو. په صحابه او ائمه باندې طعن ته به جهاد ویلې د مسلمانانو په خپلو کې جنگول ورته عبادت عظما ښکارېدو. د مولوی نذیر حسین په شیعوالي کې هیڅ شک نه و. کشف الحجاب صفحه 8. د شیعاګانو په مذهب کې یو مسئله د تقیه ورته وایي. د نذیر حسین تقیه تر یو کافي وخته پورې وه. اخر د انګریزي حکومت د یو ملازم حافظ محمد یوسف په ډاډګیرنه د ځان ښکاره کړو او ښکاره په غیر مقلدیت باندې عمل شروع کړو. نقوش ابوالوفا صفحه 43 او صفحه 41. په افغانستان کې د روسانو د وخت نه را پیدا شو. دوه لیډرانې لرل، یو سیاف چې اوس د صلیبي پارلمان غړی دی او بل مولوی جمیل الرحمن غیر مقلد مسلم دوست لیکي چې د تنظیم شورا به د پاکستان د آیسای افسرانو ته پیغلې په تحفه کې ورلېږلې. د ژوند نور حالات د دوی د تنظیم د غړي مسلم دوست په کتاب کې وګورئ. ماتې زولنې دغه په لوستلو به تاسو ته حیا درشي. موږ وایو صاحب البیت ادرا بما فیه. خلاصه دا چې لامذهبه وکټوریان اهل حدیث دا د انګریزي دورې پیداوار دی. د لامذهبه اهل حدیثو سلسله 5 مشرانو ته رسیږي: عبدالحق بنارسی، نذیر حسین دهلوي، نواب صدیق حسن خان، نواب وحید الزمان او عبدالله غزنوي. د دې 5 نه مخکې دوی بل مشر وابي نه لري، بل غیر مقلد نه لري. اول غیر مقلدیت د دې 5 نه را شروع شو او دا 5 واړه په هندوستان کې او په هندوستان باندې د انګریزانو د حکومت په دور کې را پیدا شول. عبدالحق بنارسی د دنه مخکې بل غیر مقلد نه و، د شاه اسماعیل شهید حنفي شاګرد دی. نذیر حسین دهلوي د په استادانو کې غیر مقلدین نه و بلکې دا د شاه اسحاق حنفي شاګرد دی. او نواب صدیق حسن خان د مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی حنفي مرید او شاګرد دی. او وحید الزمان مذهب دا د مولانا سلامت الله کانپوری حنفی شاګرد دی. او عبدالله غزنوي دام لا مذهب دی، دا د حبیب الله قندهاری حنفی شاګرد دی. په هندوستان کې په 1850 عیسوي کال کې د جنگ آزادۍ معرکه وه. نو د سید احمد شهیدی او خلیفه مولانا سرفراز علی رحمه الله چې حنفي او د مجاهدینو امیرو، جنگي قماندان د یو مرید جنرال بخت خانو، دوی د بادشاه بهادر شاه ظفر حنفي سره یو ځای شول او ډیلی فتح کړو. په دغه معرکه کې حاجی امداد الله مهاجری مکی او مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمدی گنگوهی، مولانا رحمت الله کرانوی او حافظ زمین شهید وغیره احناف علما ملګری وو. نو دوی د انګریزانو سره جنگیده او وابیانو انګریزانو ته جاسوسي کوله. نذیر حسین چې دا د وابیانو بانی دی، د به د مجاهدینو په خلاف فتوی ورکولې. د فتاوا د فتاوی نظیریه په هغې کې باب لګولی دی په نوم د کتاب الامارة والجهاد. هلته د ده نه پوښتنه شوې ده چې جهاد فرض عین دی او که فرض کفایي. نو نذیر حسین جواب ورکوي چې جهاد فرض کفایي دی او بیا لیکي وایي د جهاد دپاره یو څو شرطونه دي، تر څو چې هغه شرطونه نه موجود شوی جهاد نه کیږي. او بیا په اخر کې لیکي چې نن سبا په هغه شرطونو کې یو شرط هم نشته، لہذا نن سبا د انګریزانو په خلاف وایي جهاد ناجایز دی. فتاوی نظیریه صفحه 204 کتاب الامارة والجهاد. د انګریزانو سره د جهاد په باره کې ترېنه په بل ځای کې پوښتنه شوې ده. نو د وابیانو دا مشر دا بنیادګزار ورته وایي چې علاوه له دا چې موږ معاهدین یو، موږ د سرکار سره عهد کړی دی، نو بیا څرنګه د عهد نه مخالفت کوو؟ د عهد شکنۍ ډېر مذمت په حدیثو کې راغلی دی. وګوره فتاوی نظیریه جلد 3 صفحه 204. دارنګې د غیر مقلدینو
مشرانو جهاد ته به غدر ویلی او د جهاد په خلاف دوه رسالې دي د وهابیانو. یوه نواب صدیق حسن خان لا مذهب لیکلې ده په نوم د ترجمان وهابیه، او بله محمد حسین بیټالوي لیکلې ده په نوم د الاقتصاد فی مسائل الجهاد. په دې دواړو رسالو کې دا فتوه ده چې د انګریزانو په خلاف جهاد حرام دی. او په 1850 د جنگ ازادۍ په کال کې چې په هندوستان کې د زرګونو علما او عوام په لکونو شهیدان شو، نو دې ټولو ته په دې دواړو رسالو کې مردار ویلي دي. د نظیر حسین د وهابیانو د بنیاد گزار د دوی سند تر نظیر حسین پورې غیر مقلد ته رسیږي. د سوانح نگار لیکي چې عین د غدر معاذ الله یعنی د جهاد په حالت کې یو هر بچی د انګریزانو دښمنو، نو وی نظیر حسین یو انګریزه مسنر لیسنس په زخمی حالت کې خپل کور ته راوستله، 3 میاشتې په خپل کور کې وساتله او د هغې پوره علاج او خدمت وکړو. که په دغه وخت کې وای ظالم باغیان مجاهدینو ته ویلې معاذ الله، وای که دوی خبر شوی وی نو د نظیر حسین د کور په تباه کولو کې به هیڅ تأخیر نه وی کړی. باغیان یعنی مجاهدین د دوی په نیز دا وای په څنګ کې مسجد ته راغلي وو، لیکن تر 3 میاشتو پورې په دې پوه نه شول چې په څنګ کې حویلۍ کې څومره کسان دي. کله چې 3 میاشتې بعد پوره امن قایم شو او انګریزه پوره صحتمنده شوه، نو نظیر حسین وهابي انګریزي کم ته وروړله چې د دې کارنامې په عوض کې ورته 1300 روپۍ انعام ملاو شو. الحیات بعد الممات صفحه 128. په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې د غیر مقلدینو په نوم هیڅ مدرسه، هیڅ مسجد او هیڅ کتاب نشته. د دوی د هر کتاب، هر مدرسې او هر مسجد تاریخ د انګریزانو د دورې نه شروع دی. لہذا دا بدعتي ډله ده.